بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك ندر ابستا مهلك القرى چیوکل حلاک کی حتی یبعث فی امها رسولا تردی چی دا اغی مرکز تا پیغمبر اولیگی یتلو علیہم آیاتنا چولولی پی احکامات تا اللہ وما كنا مهلك القرى ندي الله چه هلاك کیو کلی الا واهلها ظالمون کچھ داغی اسیدن کی زیاتی خواری وما اوتیتم من شیء او هاغه چې الله تاسو لدر کړی د سمال حالنا فمتاع الحیات الدنیا دا لغون تک نفر د دنیا وزینتها او خایسته وما عند الله خير وابقى او اغه چې الله سره دی اغه غره دی او باقی پاتې کیدونکې دی افلا تعقلون ای تاسو دومره د عقل نه کار نه لې افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه ای اغه څوک چې وسره الله نیک وعده کړی دا او ملاویدونکې ودا وتا کمن کی دیشی د هغه چا پشان متعناه متاع الحیات الدنیا چې الله پاک ولور کی نفر دنیا ثم هم یوم القیامت من المخضرین او بیا پر ورځ د قیامت هغه عذاب ته د حاضر کړی شو نشي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وما کان ربک مهلک القرى ندستارب چې هغه یو کلی هلاک هغه خلق برباد کی حتی یبعث فی امها رسولا تر سوې چې اغي ته هدایت کون کی پیغمبر نی لیگلی د اغي مرکز تا یتلو علیہم آیاتنا چول ولی په احکامات ته الله وما كنا مهلك القرى او الله دازم نه گئی چې څوک هلاک کی الا واهلها ظالمون خو چې داغي اوسیدون کی ظالمانی دا د الله پاک ښکارا یو قاعده کلیه ده چې الله پاک په خپل مخلوق باندې ډیر زیات رحم کوونکی دی الله پاک په د خپل مور نه سیوا رحم کوي بس صرف د بنده نیت ته وقیدې ته ګوري نو د اغي د هدایت لپاره لاول نه پیغمبر اولیږي تر څو پورې الله وی ما اغي ته پیغمبر نه لیږلی او مرکز ته مې نه لیږلی د مرکز نه مقصد دا دی چې ټول خلک ورته راغونډې دي شي تر هغې پورې زه په هغې باندې امتحان نه راولم د مکې خلکو به وی چې پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام راغلی دی نو په مونږ باندې امتحانات شروع شوي دي کله را باندې قحط راځي کلم په مال کې نقصان کیږي کلم په اولاد کې نقصان کیږي مونږ خو خواږه ونه لیدو الله ورته وی دا د پیغمبر کار نه دی دا ستاسو د عمل کار دی تر څو پورې چې پیغمبر نو درغلی تاسو چې هر څه کول نه کولم ځکه چې تاسو ته لارښوونکي څوک نه اوس چې کله موږ د پیغمبر درولیږو او هغه تاسو ته لار وښوله او د هغې نه پس تاسو د هغه لار مخالفت کوئ یعنی د پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام حدیث مبارکه دی چې د قیامت پر ورځ باندې بس خلک داسي چې अब د خنزیرانو په شکل کې راپاسي او بعضې خلک به داسي چې د هغې د ژبه چې ده دا به سینې له راغلي او دا غاښونه به د زناورو د ښکرو په شان دي او راپاسي به صحابو ته تپوس وکړو حضور دا به کم خلک دي چې وفات انسان شي او راپاسي خنزیر پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام ورته وی دا به هغه خلک دي چې دوی به مونځ له په خپل کار ترجیح ورکوله دوی به وي ما مونځونه د ختمېدو شی نه دي اوبې کو که نه لا ولنه دا ګوډ کول غواړي دا لو کول غواړي لا ولنه د خپل ضرورت حل کول غواړي بیا به مونځ وکړو که نه د مونځ دپاره به ورسره ټایم نه او بل کس به هم نه را پرېښودو هغه بل کس به هم خپل کار ته ورچولی و او د هغه به هم دا سینس نه و چې دا زما رب خو نه دی چې د سره زه لګیا یم نو هغه کس چې هغه د دنیا کار له ترجیح ورکړې ده او مونځ له ترجیح نه ده ورکړی به د خنزیر په شکل کې راپاسي او هغه کس چې هغه د حرام او د حلالو فرق نه دی کړی نو د هغه دا ژبه به باري او د هغه دا غاښونه به د ښکرو په شکل کې ټول خلک به یې پېژني چې دا حرام خور دی الله پاک وی ولې ځکه چې الله پاک ورته ویلي دي چې لومبنۍ تپوس به ستاسو نه د مونځ په باره کې کېږي ځکه چې دا مونځ دا ټوله عاجزي ده
په دې کې چې کم یو رکن او په دې کې چې کم یو حرکت انسان کی هغه د عاجزۍ دی. نو الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام تر څو چې ورته ما هدایت کوونکي نه لیږلي هلاکت پرې نه راولمه، په دې وجه دې ته هدایت کوونکي نه ورلیږلي ما، نو دې جاهلانو دې به څه نه کول. پیغمبر علیه السلام ته یو کس راغی نوی مسلمان شو، ورته وایي پیغمبر علیه السلام یو داسې ګناه مې کړې ده چې نه ځمکه قبلي او نه اسمان قبلي، خو الله به مې وبخي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي څه داسې ګناه کړې ده؟ ورته وایي پیغمبر علیه السلام زما 6 لوڼه وي او 5 مې زامن او کور والا مې وفات شوی وه. د زامنو دپاره مې ډېرې رشتې ولټولې خو یو مې میلاو نه شوه. هغه 5 لوڼه مې خپلو 5 زامنو ته په نکاح کړې او هغه 6مه پاتې شوه مې ځان ته په نکاح کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا کار دې کله کړی دی؟ وایي دا مې جیب د ایمان نه مخکې کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ایمان دې راوړو، ایمان دا هر څه وړو، بس هغه وخت کې ته جاهل وې نه پوهېدې او چې کلمه دې وایي دې کلمې دومره زور او طاقت دی. نو داسې خلکو الله پاک نوح هلاک کړي. ولې الله وایي ما ورته هدایت کوونکي نه دی لیږلی. اوس چې کله هدایت کوونکي راغی او پس د هغې نه هغه دا کار کوي بیا به الله پاک د هغې سزا ورکوي. وما كنا مهلک القرى او زه نه یم چې یو کلي هلاک کړمه خو الا خو واهلها ظالمون چې د هغې اهل ظالماني، لکه څنګه چې موږ د مونځ خبره وکړه چې ظالمان پسې هغې ته دا ښه پته ده چې دا د الله عبادت دی. پیغمبر علیه السلام وی یو کس چې یو مونځ قضا کو یعنی د ساري مالي مونځ یې قضا کو نو د ده دومره سزا ده لکه چې ځان یې په چاړو وو. په چاړو څوک ځان وی نه وی، خو دا زموږ د سترګو نه فنا ده. وی د ده دومره عذاب وشو لکه ځان یې چې په چاړو وو چې ماسپښین مونځ یې ورپسې هم قضا کو. دوه شو د الله رحمت تی اوچت شي، پریشان شي، په مصیبتونو کې سر شي، د غلطۍ کارونه دې ډېر کېږي او د نیکۍ ترې نه لږ کېږي. چې کله د 3 مونځ هم قضا کو یعنی د مازدیګر مونځ یې ورپسې قضا کو، پیغمبر علیه السلام ته قبر کې به تکلیف شي. زما امتي رې ګوره او دې د الله دومره نافرماني کوي. او چې کله دې ورپسې 4م مونځ قضا کي نو صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغه انبیا چې هغې ته کتابونه راغلي دي چې هغه مقرب 4 آسماني کتابونه دي او په هغې ټولو کې د مونځ حکم و، هغه ترې نه ټول خفه شي. 4 واړه آسماني کتابونو والا پیغمبران ترې نه خفه شي. او چې کله وی دي 5م مونځ قضا کي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زما امتي خو نه زه خو د شفاعت نه کوم او الله ورته وایي چې ځان له بل الله وګوره، زما تاسو وکړو بس ځان له چې د بل اله وګوره چې هغه ستا دومره نافرمانۍ برداشت کولی شي. الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام چې دې ظلم ته خبره راورسي بیا ورته زه سزا ورکوم. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، او هغه چې موږ تاسو له درکو د رزق نه، د جاه و جلال نه، د عزت نه، هغه خو صرف نه په د دنیا او تاسو ته صرف هایلایټ کوو، صرف هغه جلګي راته ښو چې کله تاسو په دنیا کې د الله لږه تابعداري کوئ نو الله دله دا دومره څه درکوي. نو که دا تاسو په آخرت دپاره لاسه وکړو نو چې هغه به لاسه ومره وي. وما عند الله خیر وابقا، الله سره چې کومې بدلي دي هغه ډېرې غوره دي. د الله پاک بدلي د هغې څوک مثل نشي ورکولی. فلا تعقلون، لغون ته خو د عقل نه کار غواړئ، لغون ته آخرت له ټایم ورکئ. اپمن وعدناه وعدا حسنا فهو لآقيه، یا هغه څوک چې الله ورسره ښکلې واده کوي چې ښکلې واده د بخښنې او د جنت ته چې هغه سره هغه واده الله پوره کوونکی دی. کمن متعناه متاع الحیات الدنیا، هغه د هغه کس په شانتې کیدی شي چې هغه له الله د دنیا جاه و جلال ورکړي، د دنیا هر یو څیز یې وله ورکړي په دنیا کې چې هغه ته څه پکاري او په هغه باندې څه خلګي الله وله ورکړي. خو ثم هو یوم القیامة من المخضرین، خو په ورځ د قیامت هغه بیا عذاب ته د حاضرېدونکو نه شي، ځکه چې هغه په هغه مال کې د چا حقوق نه ادا کړي، هغه پکې د پلار حق نه ادا کړي، د مور نه ادا کړي، د ګاونډي نه ادا کړي، د خور نه ادا کړي او د الله حقونه پکې هم ټول والي. نو الله پاک وایي
هغه عذاب ته حاضر شو او هغه کس چې پکې د الله پاک حقونه ادا کړو هغه جنت ته لړدواړه برابرې دي چې الله وی دواړه نشي برابرې دي. نو هغې ته به وایي موږ څنګه انسان وایو. الله پاک په خپله په قرآن کې فرمایي چې هغه دوزخ طرف ته زور کوي. هغه د دنیا د لږه زندگی خوښه کړې ده او د آخرت دپاره هېڅ نه کوي. نو خود به خود به هغه د دوزخیانو په لار باندې ځي چې دوزخیانو په لار ځي. الله وایي زه مسلمان او انسان دوزخ ته نه بوځم بلکې دوزخ ته چې زه څوک بوځم هغه د انسان په شکل باندې زناوري. الله پاک وایي اولئک کالانعام بل هم اضل. هغه د زناورو په شان دي بلکې د هغې نه زیات لاندې. نو انسان چې هغه اشرف المخلوقات دی هغه هېڅ چېرې هم داسې نه کوي چې هغه داسې یو عمل وکړي چې هغه ځای ته لاړ شي چې الله پاک وایي دغه د انسانانو ځای نه دی بلکې د زناورو ځای دی. بسم الله الرحمن الرحیم وما كان ربك مهلك القرى. نه دی رب ستا چې هلاک کي یو کلی حتی یبعث فی امها رسولا تر څو چې د هغې مرکز ته پیغمبر نه لیږلي یتلو علیهم آیاتنا چې د الله احکامات پې ولولي. وما كنا مهلك القرى والله نه هلاکوي یو کلی الا واهلها ظالمون خو چې اهل یې نافرمانه یي ګنهګاران. وما اوتیتم من شیء او هغه چې دنیا کې موږ تاسو له څه څیز درکوو په متاع الحیات الدنیا دا صرف د دنیا نفع ده وزینتها او ښایست آرام دی خوشحالي ده. وما عند الله او هغه انعامات چې د الله سره دي خیر و ابقا ډېر غوره دي او باقي پاتې کېدونکي دي. افلا تعقلون دومره د عقل نه کار نه الی. اپمن وعدناه هغه څوک چې الله ورسره واده وکړي وعدا حسنه واده نیکه چې د بخښنې ده فهو لاقیه چې میلاویدونکي ده ورته کمن کیدی شي د هغه چا په شان متعناه چې هغه له الله پاک نفع ورکړي. متاع الحیات الدنیا صرف د دنیا د آخرت یې پاتې نشي. ثم هو یوم القیامة من المخضرین او بیا په ورځ د قیامت باندې عذاب ته حاضر شي.